السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه دي دوستانو؟ ښه برابرې سور کې برابرې سور کې امید لرو چې ښه به ان شاء الله. دا یو وظیفه ده د خلکو دپاره چې چا ماشومان بچي جاړي او د جړا ډېر زیات تنګ کړي، خصوصا د لږ وخت ماشومان چې کوم هغه جاړي هغې دپاره دا یو بهترینه وظیفه ده. ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو ځان سره اخره پورې وګورئ، انشاءالله تاسو ته به ډېره فایده میلاو شي. طریقه په دې ویډیو کې موږ تاسو ته درکوو، نو تاسو دا ویډیو اخره پورې وګورئ. داسې کار به وکئ. خو ټول نه مخکې که زموږ د چینل ته نوي راغلي یې چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نورې بهترین ویډیوګانې میلاو شي. د ټول نه مخکې داسې به وکئ چې یو ماشوم دی په هغه باندې زیل لګېدلی دی، همیشه دپاره جاړي، هغه جړی نه قلاریږي. نو بعضې خلک ورته تعویزونه چې څوک ورته بندونه وغیره دا ټولې خبرې نه دي صحیح. ځکه تعویز که اسلامي نو هغې حفاظت کول پکار وي. بندونه چې کوم دی د اسلامي طریقه نه ده، او دغه شان ته باتۍ ماتۍ وغیره دا اچول شریعت کې نشته، دا ناروا دي. باتۍ سیزل او دغه شان بندونه اچول دا ټولې خبرې په شریعت کې ناروا دي. تاسو به داسې کار وکئ چې 7 پرچونه به راواخلئ، 6 والا پرچونه دي، او پوینټر به راواخلئ او په هغې باندې به هر یو پرچ باندې به دا دعا ولیکلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم هغه ښودلې وه: اعوذ بکلمات الله التامات من عذبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. یو پیره بیا ویم: اعوذ بکلمات الله التامات من عذبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. دا جمله کومه چې په دې سټیټس باندې لګېدلې ده، دغه باندې لګېدلې ده، دا به تاسو ځان سره خامخا یاده کوئ، او دا به په یو پرچ باندې به یو ځل دا ولیکئ. نو په 7 پرچونو باندې به ولیکلی شي، دا به 7 پیرې شي دا دعا. او هر ماسخوتن به هغه ماشوم له دقه پی که په پیو کې ورکوئ، که په چیو کې ورکوئ، او که په اوبو کې ورکوئ. نو کوم ماشوم چې زیل کوي، جړا کوي، هغه ماشوم باندې به دا وخوري، انشاءالله دی به همیشه دپاره زیل نه کوي. بل دا د نظر د حفاظت دپاره هم د نظر به هم څه وي، د هغې نه به پکې مثال بد نظر نه محفوظ وي، او بس د تعویزونو او د بندونو وغیره دې نه به څه محفوظ وي. تاسو ته په کور کې موږ دا دعاګانې وښودلې، تاسو په دې باندې عمل وکړئ، انشاءالله کامیابي درته میلاو شي. چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، او که ویډیو هم خوښه شوه نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام.